کله څوک مړ شي هغه وخت کې واجب دی چې مردا ته غسل ورکړي. دوه درو اوبو سره دا غسل ورکوا شي. یو غسل چې ورکوي آب بیر، آب کافور او آب خالص. آب بیر دا دی چې ته بیر پخې راوخه اوبو کې میلاو کا، دورې میلاو نه کې چې اوبو سره مضاف شي، لږ یې بیر پخې راوخه او سره میلاو کې اوبو کې بس مغه بلټې کې وی میلاو کا راوي خای هغه سار ورمیګنی وچا پرینځوا بیا خای طرف او بیا چپای طرف. بل آبی کافور ہوتے ہیں. آبی کافور چیرے پکور دیتے کافور راوخی اوبو کې میلاو کې صحیح دی اوبو کې میلاو کې او وخت کې چې وکا مغه اوبو کافور اوبو سره چې کا اوبروخه ساری پرینځوا چپای طرف او خای طرف. اور اخیری آبی خالص. آبی خالص دا دے سخیری کی خالص اوبوسا اوبروخه ساری نیوچا اور میگی نیوچا پرینځوا بیا خای طرف مکمل اونی پرینځوا بیا چپای طرف اونی پرینځوا. خیو زیاد سوچ پوتی نشي وی لغه مردا د خوريږي نه بلکې تب هغه ته حرکات ورکړي. هغه مردا خو باسیر پروت وي تختینی تب کې څه کوي هغه مقبره کې هغه سار اور میګ به پرینځي مکابل آبی بیر سره بیر پخې چې کوم دی کی چولې دی. بل آبی کفور چې کوم وو کې ته چول دی مغه سه غسل ورکا صحیح دی مکمل سار اور میګ خای طرف او چپای طرف خو وځي د سپورت نشي کوه د سپورت شو غسل صحیح نه. اور اخیری کی آبی خالص یعنی خالص یو نو کی کپور معاملہ کو ماو کی بیرو کی بلو کو پخې بلکې خالص یو بو سره اخیری کی څو کا غسل وکا اغنا بعد چې ده کفان ده اور دا واجب ده غسل میت واجب ده کڅو کی نه ویا پکور د کلی والا ویر کی ته واجبی کفایي ویل شي. واجب کفایي دا ده کيو تا نام جوم کلو نورونه هغه فریضه چېږي ختميږي وګرنه اټول باندې واجب ده چې کڅوک مړ شول مسلمان هغه ته غسل ورکړي هغه غسل ورکړي کبه بل چې وکلو د غسل ورکړو شتونه فریضه چې شولا ختم شولا نو دا د غسل میت دي ته ویل شي غسل میت. نور طریقہ یا ټول غسل یواده نظر قسمه غسل یواده صحیح.